الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصبت واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل. دا سورہ مرسلات شروع کو دا لفظ په اول سر کې راغلی دی بالکل ډومبنۍ کلمه ده راواغستې شو دې صورت ته نوم کېښودی شو د قرآن د صورتونو په منځ کې دې صورت نوم شو سورہ مرسلات او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی اهداف او موضوعات مګه دي کم چې د مکی صورتونه توحید صداقت القرآن صداقت الرسول او دارنگی اثبات د قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې چې بے اندازې مهربان دی او زیات مهربان دی. والمرسلات عرفا قسم می دی پاغ بادونو باندې قسم می دی پاغا بادونو باندې عرفا چې الوزی یو بل پسې داس یو بل پسې را رواني. فالعاصفات عصفا پس داګینا قسم می دی پاغا بهواګانو بادونو باندې چې الوزی الوزولم. والناشرات نشرا پس داګینا قسم می دی پاغا جماعتونو د پرشتو باندې اګه دوا هواګانی د نور فرشتی دی. والناشرات نشرا قسم می دی پاغا جماعتونو فرشتو چې خورئی خورولو پیغاماتو د الله لرا. فالفارقات فرقا پس داګینا قسم می دی پاغا فرشتو باندې چې بیلون کی دی بیلولو یعنی د حق او د باطل منځ کې فرق راولي د حق پرس او باطل پرس منځ کې فرق راولي. فالملکیات ذکرا پس داګینا قسم می دی پاغا فرشتو چې پیش کوي او ورغورځوي او وررسوي ذکرا وحی او پن لرا پیغمبرانو ته او سر پاره دا وحی ورلیږي عذرا د پاره عذر پیش کولو او نذرا یا د پاره د یرولو. انما توعدون لواقع یقینا هغه چې تاسو سره وعده کیږي هغه واقع کیدونکی دی چې قیامت دی. اوس چې قیامت راځي داګې نو مخکې راسو کارونه مخکې راځي بطور نمونه اذا النجوم طمست آگا وخوا چی ستوری بی نور اکڑیشی دا ستوری بی اور رنا با پکی نہیں بس. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ آگا وقت چی اسمان راوش لیگی اسمان با پرجی پرجی شی او سورے سورے بشی ادھے شپیلی دو وحلو دو واجینا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ آگا وخوا چی غرنا والو زولیشی ورنه بریزی ریزی شي او وابلو زولی شي. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ هغه وخت چې پیغمبران راجمع کړی شي د ورځې د قیامت دپاره. لأي یوم اجلت د څه دپاره د کومې ورځې دپاره دا نیټه دار کړی شوي وو چې دې وخت کې الله تعالی به دا پیغمبران راولي. لیوم الفصل دا دپاره هغه د ورځې د فیصلو. وما ادراک ما یوم الفصل شي پوه کړی تعالی چې ورځ د فیصلې سره ویلو یوم ذل للمکذبین هلاکت دی په دې ورځ باندې دپاره دروغجنو. الم نهلک الاولین ولې نه دي هلاک کړي موږ ړومبنو لره ثم نتبعهم الاخرین ولې بیا نه دي ورپسې کړي موږ رستني. کذلک نفعل بالمجرمین دقسې کوو موږ په نافرمانو. ویلو یوم ذل للمکذبین هلاکت دی په دې ورځ دپاره دروغجنو. دا تقریبا 9000 دا لفظ دلته مقرر دی. الم نخلقکم من ماء مهین ای نه دي پیدا کړي موږ تاسو لره د هغه یو څاڅکي سپکو اوبو نه هغه بېکاره اوبه چې هغه په کوم ځای باندې راځي ته پرې سوچ وکړه. فجعلناه فی قرار مکین اوس وګرځو دي اوبو لره موږ په هغه ځای د قراري محفوظ کې چې هغه رحم د مور دی. الی قدر معلوم یو زمانې معلوم پورې شپږو میاشتونه والا 9 پورې. فقدرنا دینم زیات په کله تیری
فقدرنا پس اندازه لګولې منګه په نعمل قادرون څخه اندازه لګول د منګه ویل یوم للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا آیا نه دا ګرځولې منګه ځمکې لرا پورا احیاء و امواتا د ژوندو او د مړو دواړو لپاره ولا ځمکه منګه پورا نه دا ګرځولې د ژوندو او د مړو لپاره امام شعبی د بخاری استاد هغه وایي چې ګرځولې نه ده منګه ستاسو لپاره کفات یعنی معنا دا ده چې ژوندي بره دی په شا د ځمکه باندې بود باش کوي او مړي باره دی پرې خېټه کېږدی وجعلنا فیها رواسي شامخات او ګرځولې منګه پرې ځمکه کې کلک لغورنا شامخات لوړ لوړ واسقیناکم مان پراتا او سکولی دی منگا پتا سبانی وہ خگو لرا ویلو یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم بی تکذبون لاړ شئ هغې ته چې وایي تاسو په هغې باندې دروغو نسبت هم کولو انطلقوا الی ذل ذی ثلاث شعب لاړ شئ هغه سوري ته چې خاوند د دریو حصو دی دا هغه جهنم اور دی او جهنم لوګي دي لازولیلین ندار سوری پیدا ورکی ولا یغنی عن من اللهب او نا پیدا ورکی د لمبو وهلنا انها ترمی بشرر یقینا دا اور د جهنم اشتل کوي پاغا سپرغو باندې شرر سپرغو ته وایي هغه اور چې تکینه اور بلکې بعضې داسې ونې دي چې هغې سې ټک کوي نو هغه دغه دانګي هغې ته سپرغی وایي نو وایي دغه چې کوم دی لازولیلین چې نرسوري پیدا ورکوي ولا یغني من اللهب او نه دفع کوي د لمبونه انها ترمی بشر یقینا دا اشتل کوي په هغه چې دغه باندې په هغه څه ورته وایي هغه اور نه چې دانګي سپرغی انها ترمی بشررنا یقینا اشتل کوي په دغه سپرغو باندې کالقصرې په شان د کالقصرې په شان د ماڼو باندې لوی لوی بنګلو په شانتي کانها جمالات سپر گویا کې ته به وایي چې د هغه اوښونه او خان زیړ دي نو په غټوالي کې به د کوټو مرئ او د رنګ په لحاظ سره د اوښانو په شاني زیړ اوښانو په شان ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم لا ینطقون دا هغه ورځ ده چې تاسو به خبرې نشي کولی ولا یؤذن لهم پیاتا ولا یؤذن لهم او نه به دوی ته اجازت ورکړی کېږي فیعتذرون چې دوی خپل عذرونه پیش کړي ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلو دا جمعناکم والاولین راجمع کړي موږ تاسو موجوده او مخکنو ټولو لره فإن كان لكم كيد فكيدون کستا دپاره څه چلی نو زه یې وکړئ هغه چل لره ویل یومئذ للمکذبین علم ان المتقین فی ظلال وعیون ایبا کامل مؤمنان په سورو کې او په چینو کې و په واکې او په میوو کې مما یشتهون دا غونه چې دوی غواړي او ورته وایي کلو خورئ واشربوا اسکئ هنیئا خوشګوار بما کنتم تعملون پاگی چې تاسو څه عمل کولو انا کذلک نجزی المحسنین دقسې بدله ورکوو موږ نیکانو لره ویل یومئذ للمکذبین په دې ورځ باندې هلاکت یې دپاره تورجنو کلو وتمتعوا خورئ او پیدې والئ قلیلا لږې انکم مجرمون یقینا تاسو چې کوم دی نافرمان یئ ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون کله چې ویل شي رکوع کوي لمونځ کوي نو رکوع نه کوي لمونځ نه کوي ویل یومئذ للمکذبین فبأي حدیث بعده یؤمنون پس په کومه یو خبره باندې پس خبرې د الله نه یؤمنون دا خلک به ایمان او یقین وکړي لکه دمه به وکړو بیا ورپسې نور ووایو